حضرت سمامہ بن آسال، حضرت سمامہ بن آسال، دا سمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا صحابی جوړ شو. دے عمره لروان، کافر به هم حج عمره کوله، کافر به هم حج عمره کوله. د دې کور تعظیم دا د وخت نه را روان دی. کاغه کافر او کاغه مسلمان خو د دې کور عزت او احترام به کو. پلار کې مسلمانانو قید کو او د قیدی لپاره دغه حکم دی چې دې فدیه ادا کی او یا دې غلامی اختیار کی. دې چې کله راغی صحابو راوستو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله، نو دا بار بار دا چغې والي چې ګوره زه ورکوټې سړی نه یم، زه ګوره ډېر د خپلې قبیلې سردار سړی یم او زه ډېر پیسې والا سړی یم او یریدو یره وبي که چېرې تاسو زه قتل کړم نو زما قبیله به راوځي او ګوره ستاسو سره به جنګ وکړي او ما ګوره قتل نه کوي او چې ستاسو څومره پیسې پکاري خیر زه به درله درکړم. د دې یو نیم سړي دا یقین داسي چې دې دا وایي چې بس د هر څه به پیسې باندې کېږي، حالانکه هر څه به پیسې نه کېږي. دې دا چغې والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته وفرمایل د ستنې به زی وتړه، یو دې د ستنې به زی وتړو. اوس دې په دې انتظار دی په یره کې دی چې دا مسلمانان به ما قتلوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره څه خبرې اترې ونه کړې. دې بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي زه ګوره ډېر مالدار سړی یم او زه ګوره عام سړی نه یم، زه د خپلې قبیلې سردار سړی یم او ګوره که زه م قتل کړم نو ستاسو باندې به ګوره غټه حمله وشي او زما سره ډېرې پیسې دي، څونه دي پکاري پیسې به درله درکړم خو ما پرېږدئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته څه جواب ورنه کړ. یوه ورځ دقه شان تېره شوه، دی په مسجد کې دی او د صحابو دا روټین دی اینی، خو د ده ذهن دا دی چې کله یو سړی قیدي شي نو په دې قید کې به ده باندې ظلم کېږي، جبر کېږي، سختي پې کېږي او دته د نفرت جملې ورته خلک وایي، کنځلې ورته کوي او سپکه سپوره ورته وایي. خو دا چې کوم خلک دي نو دو خو نه ماته سپکه سپوره وایي، نه راته څوک بد بد ګوري او نه مې څوک وهي، نه تشدد شته چې دا دوزه تړلی سړی یم. خو په اوله ورځ یې ذهن کار نه کوو. دی ګوري دا صحابه راځي او د سونه تیاری او بیا یو کس مخکې کېږي نبی علیه الصلوۃ والسلام او دا نور پسې مونځ کوي، په یو اواز باندې ښکته کېږي پورته کېږي کوم چې د امام اتباع ده. دی حیران دی چې دا څنګه خلک دته ښه روټۍ میلاویږي، د اوبو غم کېږي خو په ده چا غزار نه دی کړی، دته چا سپکه سپوره نه دی ویلي، په بد نظر یې ورته نه دی کتلی. یو ورځ او شپه تېره شوه، سباله بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله تشریف راوړو نو دته یې وکتله ده په خوا باندې تېر شو. نو دی ورته بیا وایي اے محمد صلی الله علیه وسلم، او کافر هو کنه په دغه وخت کې هغه خو نه وي، خو موږ مسلمانان یو، موږ په نبی علیه الصلوۃ والسلام نوم مبارک چې واورو درود شریف به وایو اے محمد صلی الله علیه وسلم، زه ګورې مالدار سړی یم، زه سردار یم، زه ګورې د غټې قبیلې سردار یم او که زه دې ګورې قتل کړم نو ګورې په تاسو باندې به حمله وشي، تاسو به زما د قبیلې مقابله ونه کوئ. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته څه نه وایي، اے زما سره ډېر مال دولت دی، زما قبیله ډېره مالداره ده، تا له موږ ګورې فدیه درکړو خو ما پرېږدئ. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورسره څه خبرې اترې ونه کړې او سیده دې لاړ. دی حیران دی چې دا لا څنګه قید دی، دا هر څه ګوري، هوښیار سړی و، د قبیلې سردار و، هسې خو سردار نه جوړي. دا ورځ هم تېره شوه، درېیمه ورځ راغله، نبی علیه الصلوۃ والسلام ورله بیا خواله راغله. په دې انسان کې یو څیز انانیت ورته وایي، انانیت، زه هم څه څیز یم، زه څوک یم، مونږ ټولو کې دا شته، غریب نه غریب سړي کې هم شته او مالدار نه مالداره سړي کې هم شته.
غریب سړی وي چولې به ځان له خرڅوي، غریب سړی به ځان له بدیالي کوي، غریب سړی به ځان له څوکیداره کوي، غریب سړی به زمینداره به کوي، غریب سړی به ځان له ټماټر خرڅوي، لیکن انانیت پکې موجود دی. ما یادوي ولې زه ستا د کوره خورم، معمولی خبره باندې به د اور لمبې، دا انانیت دی. دا مولانا جمشید سے فرمایل وای دا میں ختم گئے زا شیطان بم دقوي انا خیر منه، زه دنه بهتر یما، خلقتنی من نار وخلقته من طین، تا زه پیدا کړم د اور نه یا الله، او دا انسان دی پیدا کړی د خټی نه، د اور درجه بره ده د خټی په اعتبار سره. زا میں مولانا جمشید صاحب زموږ استاد محترم هغه فرمایل الله دې قبر د نور نه ډک کړي، هغه فرمایل وای دا میں چې څوک کوي کنه نو دا اکثر بیا د چړې لاندې راځي، وای تاسو یې نه چې دا بيزه میں کوي نو دا میں په دې چړې باندې ختم شي، بیا میں نه کوي، وای دا میں نه قلار شي. تاسو کې اسم نه استاهي حیثیت هم نشته. الله رب العزت فرمایي هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان پتا باندې هغه حالت نه تیر شوی چې تاړو قابل د تذکری سیز نه وي، ته تکبر په کم سیز باندې کې. اصل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه د انانیت ختمو، دا کم د چې د تکبر کو کنه لوی کوله چې زه ډېر قبيله والا یم او زه ډېر مال دولت والا یم، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ختمول مقصود. په درې مورز باندې دې پوه شو چې بای دلته قصه بدله ده، دلته د پیسې حیثیت نشتا، دلته د مال او جایداد خبرې نشتا، دلته د سرو زرو د سپینو زرو خبرې نشتا، دلته خو ثابت ورځ دغه خبرې کیږي چې دا انسانیت په جهنم نه څنګه بچ شي او جنت ته بلال شي، دا انسانیت په یو بل خیرخوا څنګه جوړ شي، دغه خبرې کیږي. د دوی د مینې محبت ته وګوره، دا لا څنګه جیل دی، دا لا څنګه قید دی. یو دا قید دی، دا د مسلمان تاریخ دی چې مسلمان قیدی ساتي نو داسې ساتي. سماما بن آسال دی وی په درې مورز باندې چې کله د مسلمانانو دا مشر حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم تشریف راوړو، وی بیا ما ته ودرېدو، وی ما ته په دې ویره وې چې رحم وکړئ، ستاسو د اخلاق او کردار چې ما کم ولیدو، یقینا چې ستاسو په اړه کې نه دشمن یې راشته او نه ستاسو د پیسې لالچ دی، په ما باندې رحم وکړئ. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ بیا خبري ونه کړې لاړو، وی لږ دسی په اړه کې نا امید شوم، په دې کې صحابو ته وی چې ورشه دغه سړی آزاد کړي. وی زما پسې د ملګری رااله صحابه او زما د رسۍ کولا وکړي، وی زما په خپل نمی په غوږونو یقین راتلو، نمی په سترګو یقین راتلو چې زه آزاد شوی یم. وی زما د لاسو د خپو نه چې کله رسۍ لرې شوې، وی نه ماته څوک ګوري، نه راپسې څوک کوشش کوي چې مونږ دې راټینګ کړو راوینیسو، زه حیران یم. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته وفرمایل زمونږ د طرف نه ته آزاد یې، په کوم طرف ځې ځه. دا صحابي وی زه روان شم، دغه ځای نه ووتم، داسې یو نخلستانو یو باغ و د کجورو، وی زه کجورو طرف ته لاړم او په هغې کې یو چینه وه، هغه چینې طرف ته ورغلم، هلته مې غسل وکړو. دا مسلمان دی، دا د اسلام دعوت دا دی، اسلام داسې د امن دین دی. وی هلته مې غسل وکړو او د غسل نه بعد بیا رالم واپس مسجد ته، نه صحابه ما ته ګوري، نه راته غوسه کوي، نه راپسې څوک راپاسي، او وی زه رالم او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته کېناستم. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وفرمایل چې ما خو تا آزاد کړی، نو ته څه کې دلته؟ دا سماما بن آسال وی ما ورته وی چې ما دا 3 ورځې
ستاسو دا مذهب ستاسو دا دین وکتو مطالعه مې کو سټډي مې کو عملا ما وکتا زه د دنیا غټو غټو بادشاهانو دربار ته تللی یم خو قسم په الله قسم د کعبې په رب چې ما دومره ادبناک خلک چرته په دنیا کې نه دي لیدلي دا څومره چې ستا دا ملګري دي او ما دومره محبت کوونکی مذهب یو نه دی لیدلی کوم چې مذهب اسلام د انسانانو سره محبت کوي تاسو نه زه ووالمه نه م وټکلمه او نه م راته خبره وکړه نه سپکه سپوره نه کنځلي دا تاسو څنګه خلک یئ زه خو قیدي یم د قیدي سره خو ډېر غلط سلوک کېږي تاسو څنګه خلک یئ ای د الله رسوله ما ته کلمه ووایه چې زه مسلمان شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کلمه وی مسلمان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دا راته وایا اے سماما چې کله ته مونږ پرې خو دی کنه نو ډایرکټ اسلام قبول ولی نه کو دا دې سي لاړې ولې لاړې او بیا رااله وی دا الله رسول ما دا خبره کنفرم کوله چې دا چا په ذهن کې دارانه شي چې ما ګوره د یری د وجه نه اسلام قبول کړی دی تاسو خو زه پرې ښودم که نه زه خو ستاسو د لاسو نه ووتم زه خو لاړم نو مې چې چا په ذهن کې دارانه شي چې یو سردار ویرېدو او د اسلام قبول کو زما د یری د وجه نه دی قبول کړی بلکې زه ستاسو د اخلاقو نه متاثره شوی یم زه ستاسو د ملګرو د ډیسپلین نه ستاسو د ملګرو د یو بل سره د محبت نه او دوی چې په دسترخوان باندې دا کینی او دا کم د مینې محبت خوراک کوي زه د دې نه متاثره شوی یم او ما ایمان قبول کړی اسلام مې قبول کړی مسلمان دا کردار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سماما لاړ شه او خپل قبیله له دعوت ورکا او دې راغی خپل قبیله له چې کله قبیله له راغی د په دې تندې کې دا نور ښکارېدو چې د اسلام قبول کړی دی قوم یې ورته وی اے سماما سبوتا تا بېدینه شوې دی ورته وی نه زه بېدینه شوی نه یم بلکې دین خو ما وس موندو دین ما ته وس میلاو شو او بیا ورته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره وکړه او ویل وی قسم په الله چې ما ته په دې کائنات کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه زیات مبغوث ترین چې زه دې نفرت کومه داسې سړی ما ته نه میلاو شوی چې دومره زیات نفرت به ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کوو خو تاسو ګواه اوسئ چې په دې کائنات کې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د ټولو نه زیات محبت کوونکی یم او وای ما ته په دې کائنات کې د ټولو نه زیات چې نفرت هغه د مذهب اسلام نه او نن ما ته د ټولو نه زیات محبت د مذهب اسلام سره دی او ما ته د ټولو نه زیات بغضترین علاقه چې بخکارېده هغه به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وطن ښکارېدو مدینه منوره او نن ما ته د ټولو نه زیات محبوب ترینه مدینه ده او زه مسلمان شوی یم تاسو زما سره ملګري شئ چې اسلام قبول نو اسلام مذهب د امن دی اسلام هغه مذهب دی چې د خلکو لا راحت ورکوي سکون ورکوي امن ورکوي الله رب العزت داسې وکړي چې مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تعلیماتو پیروکار جوړ شو او الله رب العزت زمونږ په دې خطه باندې زمونږ په دې ملک پاکستان باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړل شوی شریعت دا نافذ کی الله د عمل کو توفیق ورکړي